په امریکا کې په تیرو څلورو غنټو کې دا دویمه خطرناکه واقعه راغله. دومره خطرناکه ده چې تاسو واورئ حیران به پاتې شئ چې لکه د امریکا دومره مضبوط انټیلیجنس دی، دا دومره خطرناکه واقعه دوی نه څنګه راغله. امریکا کې یو جهاز کریش شوی دی راپروت دی، په جهاز کې چې کوم دی شپږ کسان ناست وو، د هغې خو دومره مسله نه ده، خو چې دا راپروت دی په کوم بلډینګ باندې راغلی دی، په بلډینګ کې 600 کسان چې کوم دی ناست وو په یک وخت، او دې وخت کې هغوی د مرګ او ژوند بالکل چې کوم دی هېڅ قسمه اطلاع نه راغلي، لاشونه چې کوم دی کتلي کېږي ګرځي او پورې. دا دویمه واقعه په څلورو غنټو کې دننه راغله. دې نه مخکې چې کوم دی د پوځیانو هلیکاپټر د مسافر تیاري سره جنګېدلي وو، په هغې کې چې کوم دی سمندر ته دواړه پروت وو، په هغې کې هم ډېر زیات چې کوم دی کسان پکې مړه شوي وو او ډېر زخمیان وو. مطلب د پوځیانو د ټریننګ تیاره د مسافر تیاري سره جنګېدلي، عقل نه مني چې لکه مطلب څنګه یار امریکن انټیلیجنس دومره کمزورې څنګه دی چې ته جهاز تیار په مسافر ورولې، او بیا دام د مسافرو تیاره ده. ټیک شو، خو دا پرایویټ جیټ و، شپږ کسان پکې ناست وو او دا راپروت دی په بلډینګ باندې. نو په بلډینګ کې څومره کسان دي دې وخت کې ټولو د مرګ او ژوند پته نه لګي. نو دا دویمه خطرناکه واقعه په امریکا کې په 24 غنټو کې دننه راغله.